دا میاشت مبارکه د ذی الحجې وه. په دې کې د حج مبارک بیانات او د قربانۍ مسائل تاسو ښه مزیدار تفصیلي واورېدل. نن تاسو ته زه د یو آیت کریمه کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون د دې آیت پرانا کې مختصر وضاحت او مسله بیانوما چې د انسان د خلقت او پیدایش صرف دې لپاره د چې دې خپل ژوندۍ کوي او بیا به وفات کی. او رب کریم په قرآن عظیم الشان کې په ډېرو غنو آیاتونو کې د دې مسلې وضاحت کړی دی چې او مثالونه بیان کړی دي چې څومره خلق رالل دنیا ته او چې وخت یې پوره شول لاړل. دا رنګ د هرې زمانې د خلکو دا طریقه ده چې راځي خپل وخت به پوره کوي او بیا به ځي. زمونږ هم یو وخت چې پوره به شي لاړ به شو ته او دا دعا کوي چې رب کریم دې زموږ او ستاسې ایمان عقیده مضبوط او سلامت لري. مرګ حق دی، مرګ نه خلاصي نه وي. ذکر رب کریم کلمه د حصر وروړي کل نفس هر یو سا والا ذائقة الموت سکون کې د مرګ به پې راځي او د مرګ نه بعد بیا ثم الینا ترجعون بیا به تاسې موږ ته واپس کولی شي قیامت کې. ولې چې بیا د دې ژوند د ګزران څه فایدې او څه سزا او جزا به ملاویږي په هغه ورځ باندې. نو هغه ورځ د قیامت ته هغه حقه ده د هغې ورځې قایمېدل حساب کتاب طول د اعمالو سزا جزا دا حق او لازم او ثابت ده. معزز سامعینو دغه یو موضوع ده زه په دې باندې تاسو ته یو څه حدیث بیانوم چې د مړي څه حال وي په اول کې. وروى الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحاك چې دی دا مشهور تابعی دی او دی دا حدیث روایت کوي په خپل سند د حضرت امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام. قال نبی علیہ السلام فرمایلی چې ان اشد الحال علی المیت سخترین حال په مړي باندې هغه وخت وی حين يدخل الغسال داره کله چې غسل ورکون کې دا مړي اوچت کیو کسانی اوچت کیو غسل ته یو کوټې ته دننک یا کور ته یا کوټې ته یو زیت چې غسل ورکي نو دا وخت کې د ګوتې نه ګوتمه وباسي ګړۍ وي وباسي وینزع قمیصه من بدنه کمیس تی وباسي ويرفع عمامة من رأسه که پټکی پسري پټکی ولا سر لري نو د روح आवाज کوي د دې خلکو په مخ کې په اوچت आवाज د روح आवाज کوي. ولې چې د انسان په دې بدن کې کله د روح وینو دا جبه لګیاوي او کله چې د روح د بدن نه بهر شي نو دا نه چې ګینه غایب شي نام د قلته موجودي او صرف د بدن نه بهر شي نو هغه روح خپل خبرې خپل आवाज خپل کلام کوي او کولی شي. نو دغه دې کې د روح आवाज کوي. بیا دا غینه بعد برم خیجی سره روایتو کې دامشته چې برزي رواني خودومرا څه اقوال دادي چې یو روح حسي دی هغه ور سره دغه التپاتی وي ځکه چې دا مړ احساس کولی شي یو روح ته بر لاړ شي یو حس پکې پاتې نو دغه حس احساس ته وي دا کولی شي. دی आवाज کوي د خلکو ته ټول خلک مخلوقات اوری الا الثقلین مگر انسانان او پیریان دا आवाज نور وتوستاسو دی قسمی اے غسل ورکون کیا د دینه چې جامع وباسي په نرمه ته جامع وباسي
ځکه چې د اوس دا اسرائیل علیہ السلام د پنجونه نجات مندل دی کله چې تغیر خبس کو دا پنجه پیور واچول په دې سینه کې نو دا ډیر زور سړی لور کوي نو اوس ورته نجات ملو شوی دی گزاره وسره کله چې پیوبه واچي بیا ورته وی لا تمسنی قویا کلک لکه دا بدن ممغا زکه چې د بدن مجروح ته زخمی دي کله چې د غسل نکا فارغ شي کفن کې اونغاړي د اوتړل شي نو کفن چې ولا اوتړي نو دا وخت کې دا روح आवाज کوي چې د سر دا طرف ولا مپټوا لا تشد کفن رأسی د سر دا عیسی ولا متړه حتى يرى وجهي أهلي وأولادي وأقربائي تردې چې زما مخ زما اهل زما اولاد زما خپلوان اوویني ما اوویني ولي وإن هذا آخر رؤيتي لهم دا زما آخري دیدار دې د دې د پاره بیا باندې رشي لیدل فإن اليوم أفارقهم ولا أراهم إلى يوم القيامة ذکر د دین جدا کیږم تر قیامت به زدي بیانینم کله چې دی او با سیدا مړې د کورنا بیا आवाज کوي چې صبر وکړي چې د خپل کور نه رخصت واخلم د خپل مال اولاد نو بچونه خپلوانو نه بیا आवाज کوي چې ما خپل اولاد یتیمان پرې خودري خدمت کونډه دا زبدي در قیامت ته وډوینم او نه بزدي ته واپس راشم او کله چې د جنازه والی او چته کې ندی بیا و چې زمارونو ما چې سجم کړو دا زما وارثانو ته پاتې او ما چې څه ګناه کړې هغه زما په سر انبار پاتې دي هغه دي نشي زمانه کته کولی یحاسبونی دا غیب ما سره حساب کیږي وانتم تشيعون او تاسو به زمانه خوارو ارشي ولا تدعونني او ما به بیان را غواړې چتا نه به میرا بلې ولې چې تاسو نه به زهيريګ مرورو او کله چې پدی جنازو کی او بعد خلک را واپس شي مخکې د دفن ددنه نو دا مړی وی تاسو د قسم می ایرونو زګوري قبر کې تاسو یوازې پرې خودم تاسو مان واپس لاړې د مخکې د قبر د دفن بیا وارثانو ته دعا کوي اے زما ورثاو جماعت المال كثيرا ما خو ډېر مال جمع کړو ډېر دنیا میں جمع کړو مگر دا ټول ما تاسو ته پرې خولې دي سخت دردامیز خبرې دي خو ګور یو کارو کې فلا تنسوني بالدعاء والفاتحه ما بنې روي په دعاګانو کې ما په تلاوت کې نه روي ما لب تلاوتونو ثوابونه را بخې او دعاګانې برارته کوي ذکر رسول الله مبارک فرمایلی دي چې اول منزل د منزلونو د آخرت نه قبر دی چا چې د قبر کې د عذاب نه نجات مندن رستو بیا آسان ده او کدلته نجات مندن رستو معاملات ګران ذکر رسول الله مبارک فرمایلی دی حضرت عباس سے مبارک فرمائی مل میت فی القبر نوی دا مړی په قبر کې مگر پشان د اوبو ډوبړې شوی چې دې دعا فریاد کوي او دې انتظار د دعاګانو کوي د پلار او مور او خور او د دوست نه او د خزینا یو قول کې خزم راغلی ده کله چې د دې دعاګانې بخنی استغفار د تور سوالش صدقات د تور بخنش نو د تدا د ټول دنیا نه محبوب وي
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نتپوس کئی هل يحشر مع الشهداء احد آیا د قیامت ورځ باندې چې کوم شهیدان په دنیا کې په شهادت مړي دي دا به قیامت کې یو ځای کېږي او که نه نبی علیہ السلام بیا او دا به راپورته کېږي او کوم خلک چې مرګ ډېر یادوي نو هغوی به هم الله په دغه ډله د شهیدانو کې راپورته کوي نبی علیہ السلام فرمائی دا اقبر المیت اتاه ملکان اسودان ازرقان کله چې په قبر کې مړ خخ کړي دته دوه فرشتې راشي شنې شنې سترګې وي د رنګ تورې دي یوې ته منکر وایي بلې ته نکیر وایي په دې کې روح واچوي دې کښېنوي په قبر کې بیا ورتوی ما كنت تقول في هذا الرجل رسول الله مبارک ورته په قبر کې را مخامخ کی وای د دې مبارک سړی په حق کې ستاسو نظریه او عقیده ده تاسو خیال لې پیژنې ایمان دې پښتا نو فیقول دا مړی چې مؤمن وي دې جواب ورکوي هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحان الله دا کلمه وی کلمه شهادت وی او بیا دا وی چې هذا محمد رسول الله آمنا وصدقنا دا خو محمد رسول الله مبارک دی مونږ په د ایمان وروړو مونږ د تصدیق کړو دا فرشتي وتوي إنا كنا قد نعلم أنك تقول هذا فتحقيق سره مونږ پویو چې ته به همدغسې کلمه وایې همدغه خبره به کوې دې سره دوه سوالونه نورم دي دې حدیث کې اول د حضور پاک باره کې تپوس کېږي نور حدیث دي چې په هغې کې اول د رب العالمین د ربوبیت تپوس کوي من ربک بیا د دین باره کې تپوس کوي وما دینک او دریم تپوس د نبی آخر زمان علیه السلام مبارک په حق کې کوي او په دې حدیث کې اول د رسول الله مبارک باره کې تپوس کوي ولې چې په هغې ټولو کې اهم سوال دا دی چې رسول الله مبارک مني ایمان پیوي او پیژني نو دې سړی دا سړی به الله مني او پیژني به او د ده به دین هم معلومي ولې چې د محمد عربي علیه السلام دین اسلام دی که نه او چې دین نه پیژني نو گویا کې چې دا انسان خدای نه پیژني گویا کې چې دی دین نه پیژني نو ځکه دغه حدیث کې نبی علیہ السلام مبارک متعلق لومبه پوښتنه دغه نبی د قبر فراخ شي او یا غزه په او یو غزو کې دا مړی وای ارجع الى اهلي فاخبرهم ما پرې ده واپس چې کور ته لاړ شمه او خپلوان خبر کم چې ما سره الله تعالی څومره احسان کړی دی نو فیقولان له نم کنومة العروس دا دواړه فرشتې ورته وایي نه بس ویده شه اوس په شان د ویده کېدو د ړومبې شپې د ناوې ړومبې شپې ناوې بېغمه سملي د دې زمانې خو نه سملي په هغه وخت خلکو ناوې چې ستړې به وي بس ویدې به شوې بیا به چې تخاون نوستو راغې را بیداره به یې کړه او د دې زمانې خو مخکې نه په انتظار ورته ناست چې کله به لالې راښکاره کړي په دروازه به راننوځي د وخت خلق بدل شو که نه همدغه مقصود دی او په هر صورت حدیث کې وایي چې ورته وایي اوده شه لا یوقظه الا احب اهله الیه نه به بیدارۍ دا ناوې مګر هغه څوک چې دې ته ګراني یا دا ورته ګراني چې هغه یې خاوند دی حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وی تر دې چې ورځ د قیامت قایم شي نو دا سړی به بیا رب کریم په ورځ د محشر د دغه قیامت نه راپورته کوي خیال برسي دا د مؤمن مثال دی په قبر کې قبر فراخ شي د جنت ښایسته باغچه وګرځي
هر قسم خوشحالی او تازگی دې مړی ته ملاویږي د جنت نه دروازه کولو شوي وي د دوزخ دروازې ورته بندې کړې شوي وي په ډېرو روایاتو احادیثو کې د دې خبرې وضاحت شوی دی بالتفصیل مکمل بیانات رسول الله مبارک کړي دي بیا رسول الله مبارک فرمایلی وای چې کله یو منافق انسان وفات شي بی دین او کافر مړ شي نو هغه تم دغه مسلې نو چې تاسو کې نبی اسلام پیژنې ایمان دې پښتا دین اسلام پیژنې دا هغه زه خدا نه پیژنم ما ته پته نشته بس چې خلکو سوي ما بم وینو نو دا دواړه فرشتې ورته وایي موږ پوهېدو چې ته به داسې وې ستا دا رنګ بدل دی او ستا علامه ټیک نه ده بس ورته به دغه وخت کې دا قبر به پرې راتنګ کړي شي د ښي طرف نه او د ګس طرف نه او د خپو نه او د سر نه رسول الله مبارک فرمایي چې دا ګسې پختې به په دې ښي او پښتو کې داسې ننباسي او دی به یو چغه کی یو شور بساس کی او تر اخرت نه پوری بدل عذاب په خبر کې ورکولیش او برز به ول راختا کی او مز مکه تبه ورسې پاغه غزار باندې دا فرشتي دي چې هغه پستر ګوړندې دي او په وګونو کڼي دي د فریاد نوري د چغه واویلا نویني بس غزار باور کوي اخلک وی دړون غزار نزان ساته دا خاص مثال محبوب وی چې دا دړون غزار دا فرشتي غزار دی غیر ځان ساته ډیر سخت غزاري د فرشتو خدای دې موسات رسول الله مبارک فرمایلی دي د مؤمنانو ارواح د مؤمنات روحنا هر د جمعې پشپ باندې او د جمعې په ورځ باندې خپل ورسو ترازی او خپلوانو سره ملاقاتونه کوي په خوب کې او ارواح راضي او ورته وي چې تاسو ولې مونږ هیر کړیو فلا تنسونا مونږ مه هیروئ ورحمونا په مونږ رحم وکئ مونږ خو تاسو سره ډېر وخت تیر کړو هغه ارسم هیر کړل لک خو زمو خیال ساتئ لک خو په مونږ باندې رحم کوئ لم خو زمونږ په حال باندې مهرباني کوئ کنه وای دغه وخت کې دی دا ډېر فریاد کوي لہذا رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې تاسو خپل مړی په صدقاتو کې یادوي په دعاګانو کې یادوي په استغفار کې یادوي دو رکعات نفل کوي ثواب وربخي هیروي ما زکه چې تاسو دا لږ عمل اغي ته په قبر کې ډیره پیدا ور کوي ډیر برکت وته ملاوي زکه دا بنوي چې په خپل عمل بخلاصي بیا به سبا تام رانی سوک به سره خېګړه نه کوي تب بیا دا وي چې دا څنګه چل خپل عمل خو به خپلي خو چې د یار دوست مدد در سره شامل شي نو بد بیا به د ګټه زیاتې نو خپل مړی به هیروي نه هغه به خامخا په دعا کې په صدقاتو کې په تلاوتونو کې یادوي ځکه چې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې زما امت مرحومه ده په دې رحم شوی دی د دې عمل نامې پس د وفات نم پرانستی وي او کولوي چې ژوندي خلک خپلوان نیک اعمال صدقات جاریه کوي او هغې پسې بخینو د هغې په عمل نامو کې دا لیکل کېږي د هغې په عمل نامو کې دا ثوابونه درچیږي او هغې ته وررسیږي او پیدا ورته ملاوي قبرونه کې راحت ورته ملاوي عذاب کې آسانی ورته راځي دی وجنه موږ ته طریق اسلام دا تعلیم را کړی دی چې جنازه پیو کا ساده جنازه ته ژوندې دا هغه ته سفارش دی چې قبر ته ودرېږي سر ته الف لام میم وایا او خپو ته آمن الرسول وایا ځکه ستا په دې تلاوت په د باندې قبر کې آسانی راځي او سورت ملک ورته وایا په هغې باندې د قبر عذاب د هغې نه کمیږي او د پکېږي
سورت یاسین ورته تلاوت کا اقرأوا سورت یاسین عند موتاکم رسول الله مبارک فرمای خپل مړو ته سورت یاسین وایه ځکه په دې سره هغې سختیانې اسانیږي دا تعلیم امت ته ورکړی شوی دی معزز سامعین نبی علیہ الصلاۃ والسلام تپوس کوي مل مسکین وی مسکین څوک دی قیل ابن آدم چا ورته قربان انسان دی لأن داره خراب ځکه چې داغه کور خراب دی زاده عمل داغه توخه عمل دی ومرکبه جنازه داغه سورلی جنازه ده د کټ ولباسه کفن داغه جامع چې دی دا کفن دی ومنزله لحد او داغه اخری منزل او آرامگاه څه دی لحد لحد وفراشه تراب او داغه چې کوم دی بستره خور دی په خور پروتي ووسادته لبنه او داغه تکیا خخت دا تخخت ته ډډه وهلی یا سری پیخلی وجلساء نکیر ومنکر او د ملګری چې دی په قبر کې نکیر منکر دی نکیر ستوي ناشنا توي او منکر ستوي ډیر ناشنا دا دومره ناشنا فرشتي دي چې په دنیا کې لیدلې دي دا بال ته ملاقات وسره کې التبئینی ناشنا دي کنه په یو هيئت کې بتا لراځي په یو صورت کې بتا لراځي او بیا بتا کې نه وې د دې د سترګې چې دي کنه وې دا داسې شغلې د اور په شانتي وي تیز سترګې دي څوک وته نشي کته ویخته اوګده دي تر خپو راخکیش د خولې نه د اور لمبې راوځي په یو محیب شکل کې منافق لرا دي کافر او ګناهګار لرا دي وې دي چې د دې دا شکل اوويري د باندې یره راځي مراده دا تاسو لاسو کیه هغه وتوي مونږ به اوس وخت شو خیر بده وتوي تاسو لیدل دون عذابم بس ویم ته وردی او چې یو انسان نیک عملی ایماندار او د صحیح عقیده خاوند دی نو دل دغه نکیر منکر په ډېر ښکلي صورت کې راځي د یو خیسته ځوان په شکل کې راځي ښکلي سړی وي خیسته ښکلي سترګې وي خیسته نورانی مخې وي په داسې صورت کې چې ولا راشي دا مړی او دا مومن چې ورته وګوري واه څومره ښکلي یې څومره خشته خلک یې په خیر راله مرحبا هغې ورته وي مونږ به د سره اوس پوه شو مونږ ستا ملګري یو مه خفه کېږه د نیکانو له په ښه حال کې راځي او چې دې ته لاړې شي که نه بیا د ده دا نیک عمل د له په ښه صورت کې راځي ښایسته شکل کې راځي دی ورته وځوانه ته خو نور هم ډېر خشته ستا دا سترګې خو داسې نوراني او مزېداري او ورته وي انا عملک الصالح زه ستا هغه نیک عمل یم دنیا کې چې تا کوم ښه کار کړی و که نه زه هغه یم زه به تا تر قیامته په دې قبر کې خوشحاله ساتم خفه کېږي به نه مانه او چې کوم سړي بد عمل کړي خدای دې مساتي وایي دا په یو سخت خراب شکل کې راځي په یو هیبتناک شکل کې راځي ورته وایي دا ته لا څه شی وایي زه ستا هغه بد عمل یم قیامته پورې به دې په دې قبر کې چیچم او مږم به دې ورته وایي ستا دا تش لیدل عذاب هم بس دی معززو سامعینو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائلی دی رسول اللہ مبارک فرمائلی دی آوئی چی رسول اللہ مبارک فرمائلی چی کل دا مڑے پا قبر کی پریدی خلق تلاش نو انہو لیسمعو خفق نعالہم دا مڑے دا دے خلقو دا پنو او دا سپلو ارغا کشار اوری دا موری خان بل حدیث کی راغلی دی ابی ہریرہ سے فرمائی ما من میت نوی او مڑے الا ولو خوار یسمعها کل دابتن
مگر دا هغه آواز دا هغه عذاب شوي مړي حال دی د کافر او منافق وای دی داسې برانډ او چغې وای چې هر څیز د دا فریاد او چغې اوري مگر پیریان او انسانان نه اوري وای کچره د خلکو دا اوازونه واورېدل کنه نو دی به بیا دا مړي په قبرونو کې وانه چې خخ پېنه کی دا خبره پوهیږي کنه او چې کله نیک عمل دیندار امام بخاری دا حدیث راوړی ښه صحیح حدیث نو دی आवाज کی عجلونی عجلونی ما زر مخبری تبوزه ما زر مخبری تیوسه ما مامی من الخير وی زما ته پار رستو چې کوم خیر را روان دی په قبر کې او قیامت کې که چېرې تاسو هغه وینئ نو تاسو به زر خښ کړی وي زر به قبر کې داخل کړی وي او چې بد عملی نو وی لا تعجلونی ما په جلته موړې ولې چې د دې نه سخت منظر په قبر کې دی مات رسول الله مبارک فرمایي کله چې دل فرشته راشي عذاب ور کوي دا اوس د نیک عمل انسان حال دل فرشته راشي نو په دغه وخت کې دا چې په دنیا کې مونږ کړی وي 15 وخت جمع پابندي کړی وي دا الله د یری د خشیت نه جمع کړي منځونه کړی وي نو دا مونږ دې فرشتو ته وي لا تأتيه من قبلي دلګوره د مخنه مراده ولی لانه کان ساجدا زکدب اکثر سجدی لګول الله تا سبحان الله وای فی اکثر الليالي لخوف هذا المضجع د شپې پنی مشپکه بد الله تسر په سجده اخلو د ير د دې قبر نا نو دل مخله مراده په دې د سجدي لګولي نبیا ولدا خي طرف نراش نفيقول الصدقه د چې کوم صدقه په دنیا کې کړي خیرات کړي وي تاسو ډېر زیات صدقې کوي کنه صدقې کوي ښا ځان نشوان م جوړاوي 100 روپو کې 10 روپے خامخا خیرات کوي په زرو کې 100 خیرات کوي او په 100 زرو کې چې د لراشي 100 روپے ته د خدای په نوم ورکه خدای آخرت مخه کې پدې باندې ټوله ممزرما ټوله دماغ جیب کې ما چوي نو دا غزه د پاله وسطو خط تیاری شپې شوه پکنه نن سبا شومتوب ډیر شوی دی صاحب سخت خدای دې د شومتوب او سات دام یو لوی مرض دی نو دا مړی وته وای دا صدقه وته لا تاتيه مراد دل مخنا خي طرفنا ولی چې د بز دی و قبر د یری د وجره به صدقات به کول څه به کول دا ټکیم په زور نه وی التعادت دی څه به کول چې چا صدقې کړي به په زور وای صدقې به کولې بیا ول د ګس طرف فراشي روجا ور تر مخ کی چې مراز دلان ولې چې د بزان اوګي او تګي سات خواص کاک به نه کو خواهشات به نه پورا کول د دې قبر د يرنا د دې د يرنا بزان سات بیا ول د خپل راش بیا ورتا आवाज وشي چې د خپل بل مراده تاسو سره کار نشته ولی په دې خپل بده جمعات ته منزل بروان نو بیا به بیدار کی نو تپوس پتی کوي دا پختنې تی کوي بیا درې لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته وی کله چې دا درې جوابونه ټیک کی نو د تحریر رحم دا ارس ورته په قبر کې واچول شي خوشبويانې تازګیانې انوار برکات او که قرآنی په دنیا کې لستلی او یاد کړی وي نو دغه قرآن وسره په قبر کې ملګری وي دا غي رڼا وسره دا غي هغه مزه وسره
او د قرآن هغه خون وسره په قبل کې مرګري وي روزانه یو سپاره تلاوت کوي ځوانانو یوازې روجي ته مه ګورئ بغیر د روجي عملو کې عمل یو خبرې کول دي ډېرې د خبرو نه زیات عمل ضرور دی عملی کارو کې پریکټیکلی کار کوي بس هر مونږ نه بعد یو سپاره تلاوت داسې په قطار کې نه که یو نشي کولی نیمه کوه نیمه نشي کولی پاو سپاره وایه پاو پیژنې نو چې یو پاو وی نو په ورځ کې به څونه شي پاو باندې یو سپاره شوه پنځه مونځه دي که نه پاو باندې یو سپاره تلاوت چې یو ورځ کې وکړي نو انشاءالله چې 25 ورځو کې یا 23 ورځو کې به ستا ختم راځي چې پاو تلاوت کې پیږه په خبره پاو او چې نیمه کې بیا خو نورم ښه ده او چې یوه وی بیا هم لا ښه ده نو معززو سامعینو دا کوشش کوئ تاسو خو چې یوه وی هره ورځ هر مانځه نه پس نو 15 سپارې شو نو شپږ ورځو کې ختم خلاصېږي چې نیمه وی 12 کې خلاصېږي بهر صورت قرآن ورسره قبر کې وي د رڼا وي ورسره او دی یو قول داسم دی چې حضرت عباس صاحب نه نقل لی چې ان للمؤمن يعطى في قبره مصحفا يقرأ فيه الى يوم القيامه هر مؤمن ته په قبر کې یو قرآن ورکولی شي چې دی په هغې کې تر قیام قیامت ته پورې په قبر کې تلاوت کوي چا دنیا کی تلاوت کولو بے التپا کی تلاوت کئی او بل حضرت رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یو زبردست روایت تدار درتوے القبر ینادی کل یوم 5 مرات بکلمات ویدہ ہر انسان قبر چدے روزانہ 15 آوازونه کوي سو آوازونه کوي نن ډېر غلې ناستې د قبر ذکر دی که آواز خو باسئ که نو سبحان الله وایې زه یو قسم آواز مې ستاسو نه اوچت تاسو زیات یې آواز مرو دی شوق سره ووایې یا الله لږ ښه شوې قبر آواز کوي انا بیت الوحدت والوحشت اے انسانا زد زان لوالی کورما زد یری او وحشت کورما فحملو الی انیسا مال چرادی نزان سر ملگر راولا وانا بیت الظلم زد تور تیرو کورما مال چرادی نزان سر ڈیور آوڑا وانا بیت التراب والحجر والمدر زکور د خورو او د کانو یما مال چرادی نزان سر بستر روڑا بستر دان سر روڑا او زکور د محتاج یما مال چرادی نزان سر گوری خزانه روڑا وانا بیت الحیات والعقارب او ذکور دا مارانو لڑمانانو یما مال چرادی نزان سر دارو روڑا سر روڑا دارو روڑا قال العربی بانڈے چان خو ډیر تکڑی دا بانڈے یو صحابی ناستے ورتوی فداک ابی و امی یا رسول اللہ زما د مور و پلار تاسو نه قربان شي فمل انیس فی القبر د قبل مرګره څه شي دي چې ځان سره روان کو نبی علیہ السلامی قرات کلام الله القرآن د قرآن تلاوت کول دا د قبل مرګره دي قرآن ویل دا د قبر مرګره دي دا به هلته تاسو سره مرګري بیا ورته یا رسول الله قربان دشم دیوا او چراغ څه شی دی
نبی علیہ السلام وی مس کول د شپې تهجد کوام د شپې پاسه الله ته درېږه دا د قبر رڼا ده سبحان الله دا د قبر ډیوه ده وی یا رسول الله بسترې څه ده نبی علیہ السلام وی العمل الصالح نیک عمل کوار وقت نیک عمل دا بستره ده وی قربان خزانه صدا یا خیر خلق الله نبی علیہ السلام وی دا قبر خزانه چی دا هو قول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وی دا کلمه طیبه ده بیا نبی علیہ السلام فرمایل وی که چار پایان پرې دی پیدل په مرګ چې مرګ په مونږ مشتا وی دی به چاقیدل نه دی به غیا نه خوړه او دا مؤمن باندې چې مرګ راځي کنه نو د 300 غزارو د تورینا د مرګ دا یو چې پډېر زیاته سخت او دغه وخت کې داخله ډېر زیاته ترخوي سحری نبی علیہ السلام وی چې دغه وخت کې تاسو نه وبغواړو وب ورکوي شیطان وتولاړي او لاس کې تشي بولې نیولې په یو لوخي کې ورته وی کلمه د کفر وایي نو دا وب بدرکم دا ډېر سخت ساعتي دغه وخت کې تاسو ذکر شروع کې د خپل مړي ته تلقین د کلمې طیبه کوي چې دا شیطان د دنه او تختی اسنه چې دیو تصرف ودی چې او راکا نو چې صرف صرف ودی هغه بولم ته توی کو د دنیا نه کافر لاړ ډیر سخت ساعت دی ځکه حضور پاک فرمایي چې ځن کدن کې به مړي سره ذکر کوي تلقین د کلمې طیبه به ورته کوي لا اله الا الله لا اله الا الله اخر به په هغه جبه وګرځي او دارستو روایت خو تقریبا ډیر دي د پدې باندې اکتفا کوما ولې چې وخت پوره شوی دی معزز سامعینو د دې ټولو خبرو مقصد همدغه و چې د انسان جون د انسان زندگی دا د دې د پاره د چې دی به یو ورځ د ورځونه یو وخت د اوقاتونه د دې فانی دنیا نه به د رخصتي او آغا بقا دار بقا تبزی نو لہذا داغی د پارا د اوسنا په دنیا کې باید چې سړی داسې عمل او کردار اختیار کی لکه کم چې ما تاسو ته په دغه حدیث کې بیان کړل چې آغا تلاوت قرآن تهجد صدقات منځونه ښه اخلاق او عادات اختیارول دا د آخرت د پاره او د قبر د پاره یو عظیم چې کم دینو د پیدې او د برکت شیز دی الله په انسان ته ډېر خیر ورکوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین